ملکان ضلع کې د ون ویلینګ او کم عمره هلکانو لخوا د موټر سایکل چلولو مخنیوي لړ کې کریک ډاون جاری دی چې پکې یو شمېر موټر سایکل یې نیولي شوي دي. تفصیل د عمران زریاب په دې رپورټ کې. ملکان ضلع کې د ټول نه زیاتره د موټر سایکل حادثې مخې ته راځي چې پکې ډېرو ظلمو سترګې پټې کړي او د آخرت په سفر تللي دي. د کم عمره ماشومانو د موټر سایکل چلولو مخنیوي په لړ کې ضلعي انتظامیې کریک ډاون شروع کړی چې پکې یو شمېر موټر سایکل یې ونیولې شوې او د موټر سایکل چلونکو ظلمو په ضد قانوني کاروایي عمل کې رااله. اسسټنټ کمشنر رحمت علي وزیر په مشرۍ کې لیوي ظلمو په درګۍ او سخاکوټ کې د کم عمره موټر سایکل چلونکو په ضد اپریشن وکړو. په دې مهال دغه ماشومانو شناختي کارډونه او لایسنس یې چیک کړی شوې چې پکې زیاتره کم عمره وو. نو د هغوی موټر سایکل په تاڼو کې بندي او دغه ظلمو په ضد قانوني کاروایي عمل کې راغله. اسسټنټ کمشنر رحمت علي وزیر وایي چې د مهم مقصد د کم عمره هلکانو د ژوند حفاظت دی. باید چې مور او پلار خپلو بچو له د موټر سایکل په ځای کتاب او قلم واخلي. پراپر موږ سره لا په دې کې موجوده ده انډر ایج ماشومان پروهیبټډ دي په ډرایوینګ باندې هر قسم ته وهیکل خو موټر سایکل چې کوم دی د دې ډېر هیزرډز دي او دلته خلک یې ورکوي. نو موږ وایو چې په پلارانو کې هم دا اویرنس راشي چې یاره د ماشومان یې ډېر یې مړه کړل اکسیډنټس پکې کېږي نورو خلکو ته هم تکلیف کېږي او رش یې جوړ کړی وي دوی ته یو خو چل هم نه ورځي ماشومان دي نو دې وجې نه دا ډېرې ایشوز راکېږي. نو موږ هوپفولي دې سره به ډېرې ایشوز ریزالو شي او والدین نه موږ دا غږ کوو ایکسپیکټ کوو چې دوی به موږ سره پازیټیولی دا شی اخلي انشاءالله. د موټر سایکل اکسیډنټ مرګ دی نور څه نشته دې سره ماشومان خرابېږي. نو زه اول د خپلو عوامو ته سوال کوم چې یاره کم از کم د دې په ځای والا نور څه دغه وکړئ خو د دې موټر سایکل نه دا ماشومان دا ستاسو نه د کوره راوځي او دا ویلینګ کې دا دغه دا خو ماشومان د دونه نه پوهېږي دوی له ښه تربیت ورکول پکار دي. ملکان ضلع کې کم عمره هلکان ون ویلینګ هم کوي چې له وجې یې د روزانه په بنیاد بدې پیښې او د ټریفک جام سنګین صورتیال پیدا کیږي. ځایي خلکو د انتظامیې لخوا دا مهم په پښو ټکو ستایلې او دا مهم یې د جاري ساتلو غوښتنه کړې ده. عمران زریاب، خیبر نیوز، درگۍ، مالکان.